بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد نن بمود مقامات مبارک اول بحث کو به ورستو ان شاء الله پیرډ حواله مبارک او پیرډ ان شاء الله جمال قرآن فائد مکیه بذری مقامات مبارک پرون موږ خبرې کړې بیا مقامات نغمات لهجه دا یو خبره ده مقامات مو پرون دا خبره کړې چې مقام یو ځای نه ما یو علاقې نه مای مقام څنګه ورته یي چې یو ځای کې یو عرب ولا یو طرز وي هغه په یو ځای کې مشهور شي هغه علاقې نه هغه لهجه مشهور شي یوې علاقې ته بلې ته رسي مختلف علاقو ته نو هغې د وجې هغې ته یوه نما ورکړي اکثر د هغې علاقې ولا کوم خلک دي هغه ځان سره بیاتي لیکي بیاتي لکه فلانه بیاتي او دا بیاتي که نه لکه مو قوم سره مو علاقې سره اکثر خلک لیکي او رکزی سره چې خپلې علاقې نسبت ورکوي امام بخاري صاحب هغه د بخاري او ځکه بخاري صاحب ته کتاب یې ولیکل هغه هم په بخاري باندې مشهور شي نو داسې مقامات هم دي په مقاماتو کې اول قرآن کریم تجوید دا انتهایی لازم او ضروري دی چې قرآن تجوید سره وي که چېرې تجوید سره نه وي بیا مقام څه فایده نه کوي اول نمبر قرآن کریم تجوید سره دویم صوت آواز علم الصوت کې مقامات درسي یا نغمات علم المقامات مقاماتو اصطلاحي تعریف چی شي مقامات نه مراد هغه علم دی چې هغې کې د قرآن کریم معنا او مفهوم مطابق مختلف عربي لهجې هغه لهجې چې کوم مشایخ قرا کوم مشهور قرا دي هغوی ثابت دي هغه لهجې هغې مختلف احوال او تلاوت کې د هغې استعمال څرنګه کېږي دې ته مقامات ویلی شي بیا دی په یو حدیث مفهوم دی حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی موته په یو امر باندې دومره ثواب نه یې راکړی لکه څومره موته د خپل نبی یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترنم سره ښایسته اواز سره قرآن یلو باندې الله تعالی هغې ته څومره توجه باندې زور ورکړی بل یو امر باندې چې الله تعالی موته دومره توجه نه یې راکړی ابو هريره رضی الله عنه روایت دی انس بل حدیث ته حضرت فضالہ بن بعید رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی د هغې بنده اواز هغه په ښایسته اواز کې قرآن یې نو هغې مالک نه چې هغې یو اویزه ستلي وي هغه هغې ته په ښایسته اواز کې ګانه یې هغې چې هغې سره څومره محبت وي مالک نو الله تعالی هغې نه زیات محبت دي قرآن کوونکي سره قرآن ښایسته اواز کې یلو والا سره محبت کوي چې چا څوک قرآن ښایسته اواز کوي همداسې نور هم حدیثونه ډېر دي عبدالله بن مغفل رضی الله عنه فتح مکه په باره کې چې نبي علیه السلام چې کله مکه فتح شوه هغې ټایم کې دي سوره فتح ډېر ښایسته اواز کوي ویله چې دې نه مخکې مو داسې نه اورېدلی یو بل دی حضرت برا بن عازب رضی الله عنه مسخوتان منځ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوره تین والتین والزیتون دا سورات دومره حسین ویل چې دې نه مخکې مو داسې تلاوت چې ته نه اورېدلی نبی علیه السلام ښایسته تلاوت کولی عبدالله بن عباس رضی الله عنه حضرت انس رضی الله عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه دا هم نقل کوي چې هر شي یو زیور وي حسن او زینت وي نو د قرآن حسن او زینت کوم دی دا ښایسته اواز دی خو ښایسته اواز چی سره تجوید سره تجوید موافق وي تجوید نه بغیر نه علم المقامات دا د علم المقامات ولا شرعي حیثیت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ثابت دی صحابه کرامو نه ثابت دی قرآن کې الله تعالی فرمایي الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته چې الله تعالی فرمایي چې موږ چاته قرآن ورکړی هغوی د قرآن داسې تلاوت کوي لکه څرنګه قرآن حق دی نو قرآن حق څه شی چې هر یو حرف ته تجوید هم دا تعریف دی چې هر یو حرف ته خپل حق میلاو شي هغه حق چې کوم هغه حرف مستحق وي حقدار وي
نو یو حرف په غاټ یلی شي یا په باریک یلی شي څرنګه یلی شي هغې مطابق چې هغه حرف ادا شي دا د دې حق ادا شي او زه به په ښایسته اواز کې وي نو دا د قرآن حق ادا شي که د دې نه بغیر قرآن حق نه ادا کېږي قرآن حق په مودي طریقې سره ادا کوو نور هم داسې نبي علیه السلام حدیثونه دي اقرأ القرآن بالحزن قرآن په حزن سره یې او یایي چې اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها قرآن د عربو په طرز او لهجو کې یې قرآن خوشوازي سره یې دی په باره کې ډېر حدیثونه دي په قرآن کې دا الله تعالی فرمایي ورتل القرآن ترتیلا ترتیل نه بیا څه مراد حضرت علی رضی الله فرمایي الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف او پیشندل حرفونو الترتیل هو تجوید الحروف د حرفونو تجوید او معرفة الوقوف او پیشندل د وقفونو تجوید الحروف بیا مخارج الحروف صفات الحروف صفات لازمه او عارضه او معرفة الوقوف وقفونو پیشندل هغې کې محل وقف کیفیت وقف داسې ډېرې خبرې خانو پرون مو تاسو ته حدیث بیان کړی و حضرت موسی اشعري رضی الله تعالی عنه چې هغې د داود علیه السلام په ښایسته اواز کې قرآن یاد نبی علیه السلام چې هغه واورېد او ډېر زیات خوشحال شو تیز ته د اهل داود نه یعنې مطلب چې داود علیه السلام زبور ښایسته اواز کې یاد ښایسته یاد نو هغې ورته هېڅ که چېرې ما ته پاته وایاست نبي علیه السلام د ما تلاوت واوري نو ما به نور هم ښایسته اواز کې قرآن یاله داسې نور حدیثونه هم ثابت دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مقاماتو په باره کې اقرأ القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن قرآن کریم دوسو حزن سره یې ښایسته اواز سره ولې چې دا د حزن سره نازل شوی ښایسته اواز سره نازل نو نبی علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام به وحی راتلله او هغه به جبرائیل علیه السلام څرنګه نبی علیه السلام ته اورولی هغې هغه شی زده کړی اوس نبی علیه السلام فرمایي دا حزن سره نازل دی ښایسته اواز سره موږ ته هم پکار دی قرآن مجید ښایسته اواز سره یې ښاید داسې شیان چې هغې کې ښایسته اواز کې موږ تلاوت کوو په یو څو شیانو لحاظ هم پکار دی چې بعض داسې شیان دي چې هغه موږ په تلاوت کې د هغې لحاظ کوو داسې نه چې ښایسته اواز کوو خو د دغو شیانو لحاظ نه وي په هغې کې اول نمبر تلاوت قرآن تلاوت کولو په وخت کې کوای د تجوید خیال وساتلی شي د تجوید څومره قاعدې دي د دې خیال وساتلی شي موږ ټول چې څومره دغه یې دا د امام حفص رحمت الله علیه قرات خبره کوم چې په دې کې د تجوید قواعدو خیال وساتلی شي او دویم قرآن تلاوت کولو په وخت کې مو مقصد او اصل تدبر او تفکر یعنی مطلب مو سوچ او فکر ټول د قرآن په معنی او مفهوم باندې بل طرف ته مو سوچ نه د قرآن معنی او مفهوم باندې که چېرې مو دې باندې معنی او مفهوم باندې سوچ وي نو بیا مو کومه لهجه هم لګوو نو هغې نسبت سره به لګوو چې دا آیا دې ځای کې دا لهجه اوس صحیح دی یا د غم والا اظهار وي یا د خوشحالي والی هغې ځای کې بیا هغه لهجه لګوو چې کومه لهجه په غم کې هغې کې حزن وي یا هغه لهجه لګوو چې کوم ځای کې په هغې کې د خوشحالي لپاره هغه لهجه استعمالېږي نو موږ دې د وجې په دې معنی او مفهوم کې غور او فکر کوو بل ورپسې قرآن کریم د الله تعالی کتاب دی دا د الله تعالی خبرې او د دې عزت او وقار خیال وساتو چې دا خو د الله تعالی خبرې دي او الله تعالی کلام دی نو قرآن مجید عزت او وقار دا ډېر ضروري دی چې مو نه داسې ونه شي کله کله بعض لهجې داسې چې هغه سړي نه لکه بل طرف ته وځي غیر عرب ته وځي نو قرآن عزت خیال ساتل پکار چې دا لهجې کومې دي دا صرف د عربو لهجې وي عامې لهجې نه دي عربو په لهجې کې قرآن کریم تلاوت کول دام ضروري دي عجم او یا د نورو خلکو عامو خلکو لهجې خو ډېرې زیاتې دي هر یو اواز هغه لهجې نه خالي نه دی چې کوم یو اواز هم وي هغه به یوه لهجه وي خامخا وي خو بعض د عربو لهجې دي او بعض د عجمو لهجې دي او موږ قرآن په عربو لهجو کې عجمو کې نه ځکه چې قرآن په عربي کې نازل دی او نبی علیه السلام هم دې په باره کې فرمایلي چې قرآن د عربو په طرز او لهجو کې نو دې د وجې ضروري دی چې موږ د قرآن د عربو په طرز او لهجې کې بیا د مقاماتو ابتدا کله نه وشوه
لهجو ابتدا 35 هجری نه شوی. کومه هجری نه؟ 35 هجری نه. پہلا قاری څوک و؟ عبید الله بن ابي بکرة الثقفي. عبید الله بن ابي بکرة الثقفي دا تبعی دی. د مقاماتو پہلا دغه اندینه شوی، پہلا مقام کوم دی، پہلا قاری همدایو د مقاماتو ابتدا دی کړی د عربو په لهجو کې. هغې نه مخکې به عربو بس هسې خپل طرز و خپل دغه کې به یې قرآن یاد، خو د پہلا عبید الله بن ابي بکرة الثقفي دا یو تبعی دی. د دې تاریخ پیدایش 14 هجری او تاریخ وفات 79 هجری کې دا وفات شوی. پہلا مقاماتو ابتدا دینه شوی و دی کړی او هغې بیان په کتاب الاعلام کې مصنف علامه خیر الدین الزرکلي د دې کتاب کې شوی دی د مقاماتو والا. او بیا بل کتاب کې المعارف هغې کې هم د دې والا ابن قتيبة الدينوري رحمة الله عليه د دې والا ذکر کړی. قاری عبید الله بن ابي بکرة الثقفي. ابو بکر دی که ابي بکر؟ ابي بکرة الثقفي. 35 هجری کوي. 35 هجری کې تاریخ پیدایش 14 هجری دی، 79 هجری کې د تاریخ وفات دی. خار تلاوت زده کولو رهنما اصول، د تلاوت زده کولو رهنما اصول چې شی دي دا هم ضروري دي چې موږ تلاوت کوو، تلاوت زده کوو، هغې نه مخکې موږ ته د څه شي ضرورت دی. دا رهنما اصول دي موږ لپاره. اواز د صفایي او سا د مناسبه دا چې سا چې هغې کې ته تلاوت خو کولی شي، که سا د ډېره کمه یې تلاوت نه شي کولی نو پکار دی چې ته محنت او کوشش وکړې چې د سا د یو مقدار ته ورسېږي، کم از کم یو آیات ورکولی شي. او خپل اواز باندې کنټرول، خپل اواز باندې کنټرول نه وي بیا هم صحیح تلاوت نه شي کولی. دا هم ډېر ضروري دی. او څلورم نمبر ګبرهټ دی. ګبرهټ دا هم ضروري دی. دا به لحاظ کوي اکثر زموږ والا خلک دي چې دا دغه کوي چې کله تلاوت ته کښېني او بیا ګبراو شي. نو د ګبرهټ هلې هر څیز کله سړي سره یوه ویره وي، دا ویره وي چې مونه غلطي ونه شي، یا دا ویره وي چې څه غلط نه شي. دې ویرې د وجې د ګبرهټ هر څه. مقامات مقام لغوی معنا جگہ لوگوں کی جماعت. مقام لغوی معنا جگہ یا لوگوں کی جماعت. اصطلاحی معنی نغمات کا مرتب مجموعہ. نغمات کا مرتب مجموعہ دا مختصر تعریف دی دا مقام. مقام لغوی معنی جگہ یا لوگوں کی جماعت او اصطلاحی معنی دی نغمات کا مرتب مجموعہ. نغمات والا یعنی آواز والا نغمہ کمئی نغمہ آواز یو انداز داغی والا یا مرتب مجموعہ. انداز نه کچیر آواز دی او مرتب مجموعه باندې وي نو تلاوت به صحیح وي. اصطلاحی معنا دا نغمات کا مرتب مجموعه، نغمات والا یا مرتب مجموعه. بس دا مختصر تعریف. خو په دنیا کې چې کوم مقامات دي ډېر زیات مقامات یې شي دنیا کې، خو ځینې مشهور دي او ځینې مشهور نه دي. بیا د عرب والا هم ډېر دي، صرف عجم والا خو سره شته هم نه ورکي، خو د عربو طرزونه هم ډېر زیات دي. عربو کې مختلف اندازونه دي. لکه یو مقامات عراقیه، عراق والا خپل مقامات دي، هغوی خپلې لهجې دي. څه دا ځینې کومې چې دغه کې بیانېږي د مشهورې دي دا هم دي ورکې، خو بقایا نور هم شته ورکې. او یو دي مقامات حجازیه، حجاز والا مشهورې لهجې کومې دي دا هم ورکې شته، خو دونه زیاتي نور مقامات هم شته، خو هغه ډېر زیات مشهور نه وي. مو ولا موضوع کومه هغه مقامات مصریه، مصر والا کوم مقامات دي او مصر والا کوم مقامات دي هغوی دا ټول په یوې مجموعې کې راجمع کړي. صنع بسحر یا صنع بسحرک دا د دې مجموعه. په دې مجموعه کې ټول مقامات راجمع دي. صنع بسحر نه څه جوړېږي؟ صاد نه صابا، نون نه نهاون، عین نه عجم، بانا بیات، سینا سیگا او رانا رست، کافنا کورد. بس دا ټول لهجې په دې کې راغلي.
صنع بالسحر د دې مجموعه کې ټول مقامات را جمع شوي دي دا څومره مقامات دي د ټول کې را جمع دي بیا په دې مقاماتو کې خپل فروعات هم دي او اندازونه هم دي